نو په نخم کال د هجرت باندې چې کله حج فرض شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حجیانو امیر مقرر کو وی تاسو لاړ شئ او حج وکئ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صد عوارض د وجنا صد مصروفیات د وجنا حج لاله نړو خو چې حج لاله شي نو دا اوازونه وکي ځای په ځای باندې خلک خبر کوي چې را روان کال به نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج راضی نو کو سوق حج کول غواړي نو بیا را روان کال ضرور راشي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره حج وکړي او د حج هغه طریقه درته اوخی چې کوم الله تبارک وتعالى خود لیدا نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو حج وکړو او دا پیغام خلکو ته فریخ دو چې را روان کال به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې حج لراځي بیا را روان کال په لسم کال د هجرت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د حج را روان شو او غیر چاپیر خلق خبر کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج روان دی نو کو سوق حج لتل غواړي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لاړ شي پنځشتمه ذوالقعده وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه وروته او د خالی ورځ وا او چې کله میقات لراورسي ذوالحلیفه ورته ویل شي دا د مدینه منورې والو میقات ته میقات دې ته ویل شي چې دا الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی په جبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې څوک مکه ته ځي د حج فورزو کې نو دغه زینب د حج نیت کوي او د حج نه علاوه نور ورځو کې چیزي نو د عمرې نیت پکې او کو څوک د دغه میقات نه بغیر د حج او د عمرې د نیت نه او بغیر د احرام نه وړي د په باندې دم لازميږي دې ته میقات ویل شي نو د مدینه منورې چې کوم میقات او د ذوالحلیفه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دې تر ورسېدو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر لوی تعداد په دې حج کې مختلف روایت تی خو یو روایت پکې دا دی چې 100,000 او سوار لزر صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان دی حج لا نو چې کله ذوالحلیفه ته ورسېدو د ماسپخین مانځنه ورستو را روان شو د مازیګر مانځله دغه ټیم لره ورسېدل تقریبا 6 کیلومتر لار د مدینه منورې نه چراوزی الته اوس غټ جمعه جوړ شوی د مین روډ نخکاری چې وګوري یو غټ مسجد دی او داسې غټي مناری دی پی او اوس ډېر شي حمامونه پکې جوړ شوی دي د لامبلو ځایونه دي پکې هغه ځای خلک بیا د حج او د عمرې اراده کوي لاول دغه مسجد دغه تکینو دغه یوونه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دغه ځای له ورسېدو نو د پس د ماسپخین مانځنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام اتړو احرام 2 صادری دي یو صادر به د لنګ په ځای باندې استعمال کې او دویم صادر به د قمیص په ځای باندې د ځان نتاو کې ګندلې جامې به پکې نه غوندي نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام اتړو د احرام نو وروسته 2 رکعات نفل دا مستحب دي چې وکي 2 رکعات نفل انو کو دا سي ټیم چې په هغه ټیم کې نفل کې دونه او به کې او کو دا سي ټیم چې به کې نفل نه کې د بیا مکوا مثال په تور د سار د مانځنه ورستو
چې کله تا احرام وتړو نو سار مانځه پس بیا نفل نشي کولای کنه نو په دغه ټیم کې بیا نفل مکو یا د مازیګر د مانځه نه ورستو نو په دغه ټیم کې بیا څه مکوا نفل مکوا یا اوقات مکروه دي مکروه ټیم دی پای کې مونږ کول مکروه دي نو په دغه ټیم کې بیا نفل نشي کولای نو کو داسې ټیمونه نو نو بیا 2 رکعات نفل وکا دا سنت طریقه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د ماسپخین منځ وکړو د هغه نه ورستو احرام وتړو او په احرام پسې 2 رکعاته نفل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړل خو طریقه دا ده چې کله احرام دی وتړو او دا 2 رکعاته منځ کوي کنه نو دا صادر په سر باندې راواچ او سر پټ کا ځکه دغه ټیم کې لا تا نیت نه دی کړی د عمرې یا د حج نو سر پټول شي نو چې کله 2 رکعاته نفل دی وکړلو او دا غي نه ورستو دی نیت وتړو او تلبیه دی ویلا بیا بسرو نه پټای نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعاته نفل وکړلو او بیا د عمرې او د حج نیت وتړو د حج په ورځ کې صحابه کرامو ته مو فرمایلو وی څوک چې یوازې حج کوي نه هغه صرف د حج نیت وتړي څوک چې د حج او د عمرې دواړو نیت کوي نو د دواړو نیت وتړي په دغه ورځ کې کوئی سړی صرف حج کوي د حج په ورځ کې نو دې ته حج افراد ویل شي او کوئی سړی د حج او د عمرې برغ نیت کوي چې زه حجم کوم عمرم کوم د حج په ورځ کې دا بیا په 2 قسمه دي یو هغه دی چې لومبۍ عمره وکړي او بیا احرام نزان حلال کې او بیا چې کله د حج ورځ داخل شي د حج د پاره بیا احرام وتړي دې ته حج تمتع ویل شي او دویم هغه چې په یو نیت سره په یو احرام سره حج مو کې او عمره مو کې دې ته بیا حج قران ویل شي یو حج تمتع دی یو حج افراد دی یو حج قران دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل حج قران کړی دی په خپل ایسه کړی دی حج قران کړی دی د هجرت نو وروسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یو حج کړی دی د هجرت نه مخکې کړی دی د هجرت نو وروسته نبی علیہ السلام صرف دغه یو حج کړی دی او هم حج قران کړی دی په یو نیت سره او په یو احرام سره عمره هم کړی دا او حج هم کړی دی او د کې مشقت هم زیاتی ځکه چې کله تا احرام او توړ کنه نو تا باندې ډېری پابندي ولګې دي کنه نو په دغه پابندو کې به تر هغه پوری تر څو چې تا حج نه پورا کړي دغه مشقت زیات دی د دې وجنه امام ابو حنیفه رحم الله مذهب هم داده چې غوړه چې دغه حج قران دی غوړه څه شه دی حج قران دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج او د عمرې د دواړو نیتو کو وی اے الله ما د عمرې او د حج د دواړو نیت کړی دی الله ته راته آسان کو الله ته را قبول کا الله ته راته آسان کا او الله ته را نسکا قبول کا او صحابه کرام ته فرمایلی تاسو هم نیتونه او تړای کو څوک د حج کوي او کو څوک د حج او د عمرې د دواړو کوي صحابه کرام هم د حج او د عمرې نیت وکړو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه ویلا لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه ویلا جابر رضی الله تعالی فرمایي ډیر عجیب حالت وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په خوا کې ولاړو ما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وو فرمایي لبیک نو غیر چا پیره به आवाजونه شو چې لبیک یو لاک او سوار لزر مجمع د صحابه کرامو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لبیک نو غیر چا پیره आवाजونه شي لبیک الله تعالی حاضر یم الله تعالی حاضر یم لا شریک لك الله تعالی را شریکو نشته ده زکه چې د مکی مشرکین به الله له شریکان قتل يهود به د الله سره عزير عليه السلام شریک جوړو عیسایانو به د الله تبارک وتعالى سره عیسی عليه السلام شریک جوړو د مکی مشرکین خو بشمار خدایان الله لره شریک کتلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज کو اعلان کو لا شریک لك الله تعالی را شریکو نشته ده ان الحمد الله استعین تعالی ردی والنعمت لك الله تمام نعمتونه استاجری دا په ما باندې دي الله څه قسم نعمتونه دی را باندې کړی دي والملک لا شریک لك والملک الله بادشاہی تعالی ردا د انسانانو په بادشاہی نن بادشاہ دی او سبا بیا په جیل کې پروت دی الله همیشه بادشاہی ستاد الله والملک
بادشاہی ستا ده لا شریک لک په اخر کې بیا وی الله تعالی را شریکو نشته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تلبیه ویلله او چې کله هم د حج یا د عمرې نیت وکړو نو په هغې پسې دا تلبیه ویل ضروري دي نارینه به په لوړ اواز باندې وي زنانه به په کلاره په چپ اواز باندې وي دا به وایي دا یو ځل په تیزه باندې ویل ضروري دي لازم دي تلبیه به وایي زمون خلک اکثر یو ځل تلبیه وایي د نیت په ټایم کې او بیا چپی بیا اسی خبرې کې غپې شپې لګي خو تلبیه نه وي حالانکه د دې تلبیه ډیر زیات فضایل دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کله چې یو انسان وای لبیک اللهم لبیک د دخي طرف ته او ګس طرف ته د دنه چې څومره ونی دي بوټي دي ګټي دي دا به ټول د قیامت پر ورځ باندې د لپاره گواہی کوي چې الله دې سړی ته حاضری کړي الله دې سړی ستاسو د یووالي چغې والي دي او هغه د الله ذکر شروع کی چې دی لبیک اللهم لبیک د دخي طرف ته ګس طرف ته څومره ونی دي ګټي دي او بوټي دي هغه د الله ذکر شروع کی هر شیز د الله تبارک وتعالى ذکر کوي هر شیز وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم دا یو شی نشته په مخ د ځمکه باندې چې هغه د الله تسبیح نه کوي هغه د الله ذکر نه کوي هر شی د الله ذکر کوي لیکن موږ د هغې په ذکر باندې پوهېږو نه ونه چې شنه دا د الله تسبیح وي د الله ذکر کوي چې کله ذکر یې د الله پرېښود دا وچه شي کپڑا دا هغه پورې د الله ذکر وي تر څو پورې دا پاک وي چې کله دا ګنده او پلیت شي بس د الله تسبیح پرېږدي په هوا کې مارغان د الله تبارک وتعالى تسبیح وي په اوبو کې میان د الله ذکر کوي او چې کله د الله ذکر پرېښود کنه نو بیا د شکاري په جال کې گرفتار شي بیا د ښکاري په جال کې څه شي گرفتار شي تر هغه پورې د الله ذکر کوي چې کله د الله ذکر پرېښود بس د ښکاري جال ته بیا رسېدلی هر شی د الله تسبیح وي نو دی چې وي لبیک اللهم لبیک ښي طرف ته او ګس طرف ته دنه چې څومره ونې دي څومره بوټي دي څومره ګټې دي هغه د الله په تسبیح باندې شروع کړي او په ورځ د قیامت به د دې انسان دپاره ګواهي کوي الله دې انسان ستا د یووالي چغې والي دي ستا د یووالي چغې والي دي نو چې حج لاړې عمرې لاړې الله دې مونږ بار بار بوزي نو تلبیه ډیره وایه د دې ډیر زیات ثوابونه دي هر ټایم د الله پاکي بیانوه په ځای د دې باندې چې ګپې شپې ولګئ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه وویله لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک او د دغې ځای نه روان شو شپږشتمه ذوالقعده وه چې د ذوالحلیفې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو صحابه کرام ورسره دي په لاره باندې چې څومره قبیلې وي ځای په ځای باندې هغه هم خبر شوي وي چې نبی علیہ السلام حج له را روان دی نو خلک ځای په ځای باندې استقبال ته ولاړو نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یې لیده هغوی به ورسره ملګري کېدي هغوی به ورسره په لاره باندې ملګري کېدي نو په پنځشتمه په شپږشتمه ذوالقعده باندې د دغه ځای روان شو او په څلورمه ذوالحجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې مکرمې ته ورسېد یعنی نهه ورځې سفر نبی علیہ السلام په لاره باندې وکړو نهه ورځې سفر د مدینې منورې نه د مکې مکرمې پورې دا سفر نبی علیہ السلام په څو ورځې وکړو په نهه ورځو کې وکړو او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته ورسېدو نو سیده ورغی بیت الله شریف ته صرف بیت الله شریف ته ورغی نو چې څنګه په بیت الله شریف سترګې ولګېدې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لومبۍ دعا بیت الله شریف ته وکړه اللهم زد هذا البيت تعظیما وتشریفا وتکریما ومهابة دا دعا یې وکړه الله د دې کور عزت نورم زیات کا الله د دې کور عزت نور هم زیات کا الله د دې کور د دبدبه او د هیبت او د عظمت په خلکو په زړونو کې نور هم زیات کا الله دغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ده چې خانه کعبه ته مخامخ شي کنه څنګه دې په نظر ولګېدو دا غي دومره روب دې دومره عظمت دې دا غي دومره لوی دې جستانه به یو دوه خطاش دومره دغه کور هیبت ته هیبت دا نبی رسول الله دعا کړو الله د دې کور د عظمت او هیبت نور زیات کا
علما یو واقع لیکلی ده وی ښځه خاون و دواړه غیر مسلم و دا خاون یهودي و او دا ښځه عیسایانه وه دوی د عربو ته راغلي وو په جده کې پاتې کېدل هلته د تیلو دا کار دی د انګریزانو له اکثر راځي نو دوی په نوکرۍ باندې راغلي وو نو دا ښځه د خاوند سره په جده کې پاتې کېدله دواړه دغلته پاتې کېدل سرکاري نوکري وه په تیلو باندې دې ښځې یو ورځ د دې خاوند نه تپوس وکړو چېرې موږ د جدې په ایرپورټ باندې رالو نو ما څه خلک ولیدلو څه عجیبه غونته کې خلک و ټوپۍ په سر نوي سر تور سر و سپینې کپړې سپین څادرونه د ځان نه تاو کړي وو د هغې سړو هم څه عجیبه لباس و د هغې ښځو هم عجیبه لباس و خو اوس چې بار ته ووتم نو بیا مې څه خلک ولیدل څه چې په عجیبه عجیبه جامو کې دلته ګرځي دا څوک دي لا نه خاوند یې ورته وي دلته کې د مسلمانانو یو میله لګي مسلمانانو څه لګي یو میله لګي او دوی راځي هغې میلې ته حاضري کوي او دوی عبادت حسابوي دغې میلې ته حاضري چې دغې میلې ته دوی راشي وایي دا زمونږ عبادت دی او دغې میلې ته راځي نو د انګریزان خو دا کار دی چې دوی په دې میلو پسې ډېر ګرځي ځان سره غټې غټې کیمرې هم راغستې ژوند یې په دې کې تېر شي پیسې هم ټولې په دې باندې الوځوي چې چېرته ځي نو دا کیمرې ځان سره وړي او تصویران وباسي یاره وایي دې له خوتله غواړي دې ښځې ورته وي دومره راغلي چې مسلمانانو دا میله خو هم لګوي نو که نه دې له خوتله غواړي نو خاوند یې ورته وي هغې ته غیر مسلمه پرېږدي نه که نه الله دې مونږ بوزي الله دې بار بار تاسو بوزي چې کله مکې مکرمې ته داخلېږي په هر طرف نه چې ورته راځي نو هلته کې بیا روډونه دوه شوي دي چې څنګه حرم ته داخلېږي که نه نو هلته دوه روډونه بیا یو د غیر مسلمو دپاره یو د مسلمانانو دپاره نو مسلمانانو په روډ باندې دا لیکلي چې دلته د غیر مسلم داخله ممنوع ده غیر مسلم دننه نشي تللی چې لاړ شي بار بوډون ته خدای پې لیکلي چې غیر مسلم دننه نشي تللی نو زه خو دلته کې غیر مسلم دننه پرېږدي نه که نه زه ته خو کافر یو نه ښځې ورته وایي چاته څه پته لګي چې دا کافر دي خو موږ هم د دوی په شان جامې واچو ټیکسي به ونیسو خو ګرفتار کړو چې د لارې نه واپس کړي واپس خو به کړي او که تپوس یې ونه کړو خو جولاړ به شو دغه میله خو به وینو سړي ورته وایي صحیح ده که نه دا خبره خو دې هم ټیک ده سړي حرام واچو څه ورواچو احرام یې ورواچو مسلمانانو په شانتي او ښځې هم داسې کپړې د مسلمانانو ښځو په شانتي ټیکسي والی ونیو او روان شو چې تلو خدای شاندار دی پلار ته وړو چا تپوس ونه کړو ځکه کله تپوس کوي کله نه کوي د درې پیرې داسې ورغلی موږ نه خو تپوس نه په ټیکسي کې ودرولي چېرته نه یو او لاړو دننه ورننوتل اوس چې مکې ته لاړو د چا نه تپوس هم نه شو کولی چې هغه میله کوم ځای کې لګي ځکه چې څوک به راباندې پوه شي خو په خلکو پسې تلو چې دا خلک په کم طرف ځي موږ په هغوی پسې ځو خلک روان دی په یو دروازه باندې دننه کېږي او موږ پسې هم وردننه شو ځو اوس چې وګورو نو یو توره کوټه ده یو کوټه ده او تور غلاب پې خور دی او خلک د هغې نه ګیر چاپېره تاویږي موږ چې وختته ورکو شو په دې مطاف کې دا کوم ځای کې چې دا خلک د خانه کعبې نه تاویږي دغې صحن ته د غولي ته څه ویلی شي مطاف دې ته مطاف ویلی شي په دې مطاف کې داسې ودرېدو او دې خلکو ته ګورو ښځې زه سوچ کومه چې دلته کې خو باغ نشته دی غر نشته دی څه ښکلی ځای ابشارونه نشته دی دا خلک دې میلې ته څه دوکانونه نشته نور څه نشته دلته کې دا خلک بوري څو دا څنګه میله ده دلته وایي شی دی نشته دی چې موږ هغې نندارې له ورشو دلته خو یو کوټه ده او تور څادر پې غوړېدلی او خلک پې ګیر چاپېره تاویږي دا سوچ کومه ولاړمه خو ګورم بس څوک د دې خانه کعبې پورې نښلي جاړي هر څوک چا لاس اوچت کړی جاړي څوک په سجده پروت دی الله ته جاړي هر سړی جړاګانې کوي هر سړی په دې کوټه پورې مخ مګیو څوک پورې شونډې مګیو یو جړا ده یو عجیبه حالت شروع دی ما ځان له سوچ وکړو چې کېدای شي په دې کوټه کې دننه یو قبري خلک د مزارونو له ځي که نه کېدای شي دلته یو قبري ځکه ورته داسې ولاړي او دوی داسې دغه کوي ولاړه ما ګورم ته وی په دې کې مې څه بدلون غونته راغی دې کوټې ته چې ګورم که نه وی زه وایم چې دا کوټه ما ته اواز کوي چې تم شروع شه که نه دا کوټه ما ځان ته رابلي چې تم شروع شه که نه وی د زړه دا دنیا مې څه بدلېږي غونته کې وی دې خلکو جړاګانې کولې په ما هم جړا ولګېده بې اختیاره زه هم جاړم اوس غیر مسلمه ده عیسایانه ده وی په ما هم جړا ولګېده چې خلکو ته ګورم او الله دې موږ بار بار بوسي یقین په الله وکړه چې په خانه کعبه دې نظر ولګي که نه د زړه دنیا به دې بدله شي د زړه دنیا به دې بدله شي او هلته چې ورشي په دې خانه کعبې پورې دا سینه ولګي دې زړه ته به یو سکون راشي
او ډیر عجیبه حالت دی. دا یو عاشقانه اعمال دي، دا حج عمره نه دي، دا عاشقانه اعمال دي. څنګه عاشقانه اعمال دي؟ په سر سرتور، په خپو خپیال دي، په بدن باندې ښکلي کپړې نه، یو دوه سپینې څادرې ارزان بیه، هغه هم بې ګنډلو او دا دې تاو کړي دی او ګیر چاپېره منډې وي. کو شاه دی او کو ګدا دی، کو ملک دی او کو نواب دی، خان دی کو نواب دی، غریب دی کو فقیر دی، یو شان د دغې ځای نه تاویږي، تکه شان دې تاویږي، فرق نشته. هلته هر سړی د دغې ځای نه تاویږي او هر سړی د الله په دربار کې چغې وي. او دا درته وایم الله دې بار بار مونږ حج عمرې له بوسي چې هلته لاړې که نه ته دې زړه چې کې چې څه هغه دعاګانې د الله نه غواړه. یقین په الله که دا زما خپله تجربه ده چې کومه دعا دې وغوښته بلکل الله قبلوي. سوال نه پیدا کېږي چې ته په صحیح طریقې باندې د حلال کار دپاره د خانه کعبې سره ودرېږي او الله ته چغې ووایي دعاګانې وغواړي او الله ستا دعا قبوله نه کړي. سوال نه پیدا کېږي. ولې هلته چې سړی لاړ شي که نه د انسان هغه اخري ځای چې دی هلته رسېدلی، اخري ځای د دې نه ماسیوا هلته بل ځای نشته که چې ته ورته لاړ شي که نه. د انسان هغه ټول دغه دی چې بس دا ځای دی کو دلته زما ده قبوله شو قبوله به شي، بل ځای نشته چې هلته قبوله شي. هلته د الله نه دعاګانې غواړه الله یې قبلوي، یقین وکړه چې الله یې قبلوي. نو خلق لګیا دی دعاګانې غواړي، طوافونه کوي، وی خلق جاړي، وی زم په جړا شو، په ما جړا ولګېده. وی دې خاوند ته چې موږ ته ما چې خاوند نه تپوس کومه چې لکه ستا په زړه کې په دې حالت کې څه دي؟ وی چې خاوند ته مې وکتل هغه دې هم جاړي، هغه دې هم جاړي. وی ما ورته وی چې ته ولې جاړې؟ هغه ما ته وی چې ته ولې جاړې؟ وی ما ورته وی چې زما په دې زړه کې اوس ډېر عجیبه غونته کې حالت پیدا شو. زه خو ما دا زړه خو دا کوټه ما ته اواز کوي چې راشه. وی خاوند چې زما دا حالت دی، زما دا زړه خو چې زم د دې خلکو سره روان شمه. ښځه وایي ما مې د خاوند ته وایي چې معلومیږي دا چې د مسلمانانو دا مذهب چې دی دا حق مذهب دی، دا حق دین دی، دا حق دین دی. وی خاوند مې راته وایي چې زم په دې خبره باندې شعور یم. ما وی چې څه چلو کو؟ وی چې د چا نه تپوس کو چې اسلام ته داخلېږو څنګه به داخلېږو؟ یو سړی خو ودرو، موږ ورته چې یو سړی مسلمانېږي څنګه به مسلمانېږي؟ وی هغه راته وایي چې وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی دا کلمه خو ویله او اجازه د خلکو سره. هغه ښځه بیا دا خبره لیکي، وی خلک په قسمه قسم طریقو څوک د څه نه متاثره شوي، څوک د څه نه متاثره شوي مسلمانان شوي دي. وی زه خاوند مې واحد دوه انسانان داسې یو چې موږ د خانه کعبې په لیدلو مسلمانان شوي یو، موږ د هېڅ شي نه یو متاثره شوي، خو چې خانه کعبې ته خو وکتل موږ مسلمانان شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله دعا وغوښته، اللهم زد هذا البيت تعظیما وتشریفا وتکریما ومهابة. الله د دې کور د عزت نورم سیوا کړه، الله د دې کور د عظمت او دایره د خلکو په زړونو کې نور ور واچوه. خو کاش دا سړی صحیح حج عمره وکړي، صحیح څه وکړي؟ حج عمره. زمون خلک صحیح حج عمره کوي نه که نه؟ دا موږ چې حج وکړو او دا عمره وکړو او واپس راشو دا ښه په شاړو سر شو. دا ولې؟ دا ښه په شاړو ولې سر شي؟ دا حج د الله د رضا دپاره کړی نه ځکه، دا عمره د الله د رضا دپاره کړی نه ځکه، خو چې واپس راشي نو ښه په ګډوډو سر شي. داسې ده که داسې نه ده؟ دی خو حج کوي دی چې زه راشم چې خلک راته ووایي چې حاجي صاحب دی خو عمره کوي دی لره چې زه وایم چې ما دومره دومره عمرې کړي دي. دی خو حج کوي دی لره چې خلک راټول کړم او خیرات وکړم، خلک وایي چې څه چل شوی دی چې پلان کې حاجي صاحب راغلی دی. نو چې راشي نو بیا ښه په ګډوډو سر یې که سر نه وي، داسې ده که نه؟ وایي ړوند دی چا وله سپېړه ورکړه په دې سټ کې وله څوک ورکوي، هغه وایي چې حاجي صاحب مړ ډې کړم. هغه ورته تا ته څنګه پته چې حاجي صاحب چې داسې ګزار د حاجي صاحب نه علاوه بل څوک نه ورکوي؟ دا تا چې ما له کوم ګزار راکړو ګزار بل سړی دا ولې دا چل کېږي زموږ سره؟ دا موږ د الله د رضا دپاره کوو نه، دا موږ د الله د رضا دپاره کوو نه. یقین په الله وکړه، یو عمره تعالی په ژوند کې کافي دی، یو حج دله کافي دی چې ستا په زندګي بدلېږي او که نه بدلېږي. سوال نه پیدا کېږي. هلته چې ته ودرېږي تا ته به دا دنیا نه یاده، ته چې خانه کعبې ته مخامخ شي تا ته به کور نه یاد، تا ته به دا دنیا نه یاده. ته به د خپل رب سره په مناجات کې، ته به د خپل رب سره په ملاقات کې.
تا ته دا پته نه لګي چې په کوم ځای کې ولاړ یم. هغه یو سړی په مانځه باندې ولاړو، نو بل یو عاشق مزاج غونته سړی و، هغه په ځان نه پوهېده، د مخې ته به تېرېده را تېرېده. نو دی ورته وایي په سترګو ړوند دي، زه په مانځه ولاړ یم، مخې ته مې تېرېږي را تېرېږي. هغه ورته وایي مونځ څه شی دی؟ مونځ څه شی دی؟ وایي مونځ ته نه پېژنې؟ نه مونځ څه شی دی؟ وایي مونځ د خپل رب سره خبرې دي که نه، د عاشق د معشوق سره خبرې دي که نه. وایي افسوس ستا په حالت باندې، افسوس ستا په حالت باندې. ته څنګه عاشق چې د خپل حقیقي معشوق سره خبرې کوم؟ ما ترې خیال دی زه خو مجازي دنیا کې په چا مینو ما ته مې نه لیدي، زه خو په مجازي دنیا کې په چا مینو ما او ته مې نه لیدي چې ته په مانځه ولاړې او ته په خپل حقیقي معشوق باندې مینه او زه درته ښکارم. زموږ منځونه چې دي که نه معمولي کړه څو شي که نه منځ داسې کوو داسې کوو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. پرون نافل ورځ ما د مازدیګر لمونځ 3 رکعاته وکړو. څو رکعاته وکړو؟ 3 رکعاته وکړو او سلام مې وکړ، دعا مې شروع کړه. یاره دا مونځ خو 3 رکعاته ونه شو. لکه د خدای مسلمانانو زه خو انسان یم، تاسو په ما پسې شاته 2 صفه خلک ولاړ یئ، په 2 صفه کې دا پته چاته نه لګي چې څو رکعاته وشو. دا زموږ منځونه دي، دا زموږ منځونه دي. دا به الله قبول کړي، دا مونځ قبلېږي. په 2 صفو کې دا بس مولي صاحب مخکې شوی کو 2 کې 3 کې کو 4 کې، موږ ته شاته پته نه لګو چې دې سلام وګرځو، موږ وګرځو. نو که هغه 2 رکعاته وکړو چې موږ 2 به شوي نو، او که هغه 3 وکړو موږ 3 به شوي نو. دا پته چاته دی، حقیقت دی که نه دی؟ یقین وکړه داسې دی. زه مونځ کوم او صورتونه پکې واما او تاسو په دې ګیټ کې د یو تن نه تپوس کې مولي صاحب په مانځه کې کوم صورتونه وي؟ یاره ما ته خو پته نشته چې صحیح پکې ویلي دي. داسې منځ الله قبلې. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، منځ انسان د بې حیا د بدو کارونو منع کوي. نو ته وایي دلته خو دې منځ هم کوي چې سره دنیا ناروا دی هغه دی کوي. نو دې منځ ته وګوره، دا منځ دی. هغه هغه منځ انسان د بدو نه منع کوي چې منځ خو منځ یې که نه، چې دی په مانځه ودرېږي چې د یقین وي او عقیده وي چې زه الله ینم او الله ما ینې، زه الله ینم او الله ما ینې. ته داسې منځ وکړه چې دا منځ بیا د بدو نه منع کوي که نه منع کوي. نو به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه ته دعا وکړه، وی اللهم زد هذا البيت تعظیما وتکریما وتشریفا. دا دعا ته وکړه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه په حجر اسود باندې دواړه لاسونه کې خود خپل کړ، په حجر اسود دواړه لاسونه کې خود او خپل کړ او بیا الله اکبر आवाज وکړو او د بیت الله شریف نه طواف شروع کړ. خو چې کله طواف شروع کړ نو استباء وکړه. استباء څه ته ویل شي؟ اول خو به تا دا صادر داسې ځان نه جوخته وکړی که نه، نو چې کله طواف شروع کوي نو ښی اوږه به ښکاره کړي او دا صادر به د ښی اوږې د ښي ترخته لاندې راولي او په چپه اوږه به یې داسې ورواړی، ښی اوږه به ښکاره کړي. او اول 3 رکعتونو 3 چکرو کې به رمل کوي. اول 3 چکرو کې به څه کوي؟ رمل. رمل څه ته ویل شي؟ پهلواني. لکه داسې به ځي لکه ته چې چاله په جنګ ورځي، داسې 3 اوچت ټوپونه به وایي، لاسونه به داسې وایي. نو په اولو 3 چکرو کې به څه کوي؟ رمل کوي. نو نبي رسول په اولو 3 چکرو کې څه وکړو؟ رمل وکړو. او دعا به دا ډېره غواړي. ښه دعا کومه ده؟ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله مال په دنیا کې هم ښایسته ژوند راکا او الله په آخرت کې هم څه راکا؟ ښایسته ژوند راکا. دا دعا غواړي د الله تبارک وتعالی ډېره ډېره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبې نه 2 چکره غیر چاپېره تاو شو، 2 طواف یې وکړل. چې 2 طواف یې وکړل بیا مقام ابراهیم ته ورغی. 2 رکعاته واجب دي، دا 2 رکعاته څه دي؟ واجب دي. نو نبی علیہ السلام حجر اسود ښکل کو، لاسونه پکې ایښودل. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې 9 کاله تیر کړو د هجرت نه پس، او په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېرې غزاګانې وکړې. آخر تر دې پورې چې هغه لوی ښار، هغه مبارک ښار مکه مکرمه هغه فتح شوله. په دغه 9 کال د زبرګې میاشت وه، هرقل بادشاه ته دا خبر ورسېدو
چې د مسلمانانو کم پیغمبر دی هغه وفات شوی دی او خلک بالکل وږي تږي ناسته قات سالفی ده نو تا ته دا ډېره ښه موقع ده چې په دوی باندې حمله وکړي په مدینه منوره حمله وکړي د مسلمانانو حکومت ختم کړي ځکه دغه زمانه کې د روم حکومت چې دې بازار ته صفر طاقت ویلو لوی بادشاہي په دغه زمانه کې هغه د روم بادشاہي و نو هرقل بادشاہ دا نه غوښتل چې په دنیا کې د زما د مقابله یو بل بادشاہي موجود وي نو هرقل بادشاہ دا غوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او د مسلمانانو دا کم حکومت چې را روان دی دا ختم کړي نو چې کله دې خبر شو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شو دا وته یو دروغ خبر رسیدلی و نو دوی دا موقع د حمله کولو ځکه په زړه کې د دا و چې دا پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی دته یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د اسلام د دعوت لپاره خط لېږلی و دله چې هغه خط ورسېدو په دغه زمانه کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی د مکې نه تللی و دغلته تجارت لا نو د ابو سفیان وغوښتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق ته څه تپوسونه وکړه ابو سفیان ول جوابونه ورکړو نو د هرقل بادشاہ خپل قوم ته وویل دغه سړی چې دا رښتینی پیغمبر دی دا رښتینی پیغمبر دی او داسې دی په خپل تخت باندې ناستو ویزه چې په کمزۍ باندې ناسم او په کمزۍ زما د خپې پرتی دی یوه زمانه را روانه ده چې دلته به د هغې قدمونه را رسي دا ځای به م هغوی فتحه کوي او دا خبره وکړه وی کاش چې زه د ده په خوا کې ما به د ده خپې انځلې وي دا خبره وکړه او بیا خپل قوم ته دعوت ورکوي کو د دنیا او د آخرت کامیابی غواړي نو راځي چې په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړو چې دا خبره وکړه خلکو یو انقلاب شروع کو غوغا شروع کړه ها ته په ایمان راوړي نو دې و یریدو نو خلکو ته ویل ما خو اسی ټوکی کولی تاسو مې کته چې تاسو په خپل دین کې څومره مضبوط یې بدبخت بادشاہي غوړه کړه او دین اسلام پرېښودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را رسیدو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی دنیا او د دنیا بادشاہي غوړه کړه او آخرت پرېښود کو چرته د ایمان راوړې وي د وجې نه په روم کې ډېر خلک مسلمانان شوي و ځکه بادشاہ و خو دوی چې بادشاہي مې د لاسه ځي نو د خپل ایمان نه بیا واپس نو خو ورته پته و چې دا رښتینی پیغمبر دی خو چې کله خبر شو چې هغه وفات شوی دی نو دوی اوس موقع ده ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه دوی ځای چې اوس پې حمله وکړو 40,000 لښکرې د رومیانو تیار کړو 40,000 او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقابله روان شو په مدینه منوره باندې د حمله کولو لپاره دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را ورسید د الله پاک پیغمبره د روم چې کم بادشاہ د هرقل هغه په مدینه منوره باندې د حمله کولو اراده کړې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راټول کړو دا خو ډیره زیاته بے خوندتیا ده چې هغه د روم نه روان شو په مدینه منوره باندې حمله وکړي زه چې موږ ورله مخکې لاړ شو موږ ورله مخکې ځو ځکه دا خو بے خوندتیا ده چې هغه راورسي او په موږ باندې حمله وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 10,000 لښکر تیار کو د مسلمانانو داسې لښکر چرته مخکې نه دی تیار شوی داسې لښکر مخکې د مسلمانانو چرته نه دی تیار شوی دا په اول ځل باندې د مسلمانانو دومره غټ لښکر تیار شو خو دا موسم چې دا سخت ګرمي وه سخت ګرمۍ کې دا غذا راغلی ده او بل ته د مدینې منورې باغونه چې هغه هم پخ شوي وو کجورې پخ شوي وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل وی چې غزا لزو
نو دلته کې منافقین او پروپاګاندا شروع کړه وی دې ګرمۍ ته وګوره او د غزالت لو ته وګوره او روم کم ځای کې دی دومره لري تلو نو منافقین خپل ملګرو ته وی پکلا رکینه ګرمي ده لا تنفروا فی الحر ګرمۍ کې موزه دا ګرمي ده په دې ګرمۍ کې سفرونه نه کیږي الله تبارک وتعالى آیت نازل کو قل نار جهنم اشد حرا دا الله پاک پیغمبر او ته اور د جهنم د دې غرمونه ډیر ګرم دي تاسو یې ګرمي ده موزه کنه او اور د جهنم ګور ډیر زیات ګرم دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته کې لوی لخر د مسلمانانو تیار شو ډیر زرا نو داغي د پاره د سورلوم د ضرورتو داغي د پاره د جنگ د سامانوم ضرورتو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ په دې غزا کې ویره چند راوړی دا واحد غزا چې بده کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چندي اعلان کړی دی مخکې غزاګانو کې نبی علیہ السلام داسې پټ غونډه خبره کوله چې دا راز پاش نشي دلته ښکارا اعلان وکړو وی چند راوړی ځکه چې جنگ مو د ډیر یو لوی طاقت سره دی جهاد د یو ډیر لوی طاقت سره دی رومیان دي د زمانه ځان ته سپر طاقت وای او دیم سفرو موږ د لخکوم زیات د جنگ سامانوم نشته چند راوړی هر صحابي کور ته روان شو زی چې چند راوړي عمر رضی الله تعالی فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چندي اعلان کو ډیر زیات خوشاله شوم یو خوشاله دا شوم چې په دې ورځو کې زما سره مال موجود او مالدار وم ما وی چې زه دا ځل خو د ابوبکر نه نمبر وسم کنه دا ځل د ابوبکر نه نمبر وسم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو کور ته لاړم کور کې چې څومره سامان هغه مې په منځ باندې نیم کو او نیم سامان مې کور پرې خود او نیم مې راوړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا کې مې ورته وکړ او خوا ته ور سره کې راستم خوشالېږم چې ما ډیر سامان راوړی دی وی ابو بکر رضی الله تعالی عنهم څه سامان راغسته دی راوړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا ته کې خود په چند کې هغه ورته کې ناس زه د ابو بکر سامان ته ګورم خپل ته ګورم خوشالېږم چې زه دا ځل مې د ابو بکر نه وګټله زما سامان ډیر دی د ابو بکر رضی الله تعالی عنه نه وی عثمان رضی الله تعالی عنهم کور ته لاړو چې کور ته لاړو 300 اسونه او زر اشرفی عثمان رضی الله تعالی عنہ راوړي 300 اسونه او زر اشرفی دا اشرفی چې دی دینار ته ویل شي دا د 100 روپۍ څخه د ډېر قیمتي روپۍ دي نو عثمان رضی الله تعالی چې کور ته لاړو نو زر اشرفی او 300 اسونه را روان کړي د نبی رسول الله والسلام خو له راوستو د الله پاک پیغمبر دا په چنده کې قبول کا 300 اسونه مونږ مو مونږ چنده ورکو کنه مونږ چنده ورکو 10 روپۍ ګور هغه ورکو مونږ ما چنده ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زر اشرفی په لاس کې نیولې صحابه کرام فرمایي وی نبی علیہ السلام په لاس کې سي اړه ولې راړه ولې او دومره ورته خوشاله ده کنه نبی علیہ السلام فرمایل چې عثمان د نن نه بعد څه عمل کوي ته نقصان نشي رسولې عثمان چې څه کوي کوتا ته د نن نه بعد یو عمل نقصان نه درسي دا مطلب نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ګناه کوا مطلب دا دی الله به نن نه بعد د ګناه نه ساتي ته به نن نه بعد ګناه د سره کوي نه دومره خوشاله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عثمان رضی الله تعالی عنہ په مال باندې ویخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما طرف ته متوجه شو عمره سدی راوړي دی بچند کې ما ورته چې الله پاک پیغمبره پکور کې مچ څومره سامانو هغه می په منځ نیم کو نیم می کور پر خدا نیم می دار راوړي دی چې ښا یا ابوبکر نه تاسو کو چې ابوبکر سدی راوړي دی چې الله پاک پیغمبر د کور ټول سامان می راوړي دی ښا کور کې زو هغه هر سره راوړي دی وی او وی ابوبکر په کور کې بچو ته سپریخي دی اذا الله پاک پیغمبر استا او د الله نوم می ورته پرېخې ده پکور کې می بچو ته الله او د الله رسول پرېخې ده پکور کې چې سو هغه می ټول راوړي دي عمر ما اول چې د ابوبکر سره مقابله نه کیږي ما خو چې زبد ابوبکر نن اوګټم ما خو د کور سامان په منظم کړي ابوبکر چې پکور کې سم منتخب ټول راوړي دي دا د عید نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا محبت وا چې کور کې څه سامان هغه ټول راوړي ها
دا دغه یقین او دا دغه عقیده او علما لیکي ما تعالی دا جایز نه دي چې د کور ټول سامان په چنده کې ورکو ځکه زمونږ دومره عقیده نشته دی دومره ایمان نشته دی د کور ټول سامان کو د الله په لار کې ورکړو سبا به خیر غواړي بیا به څه غواړي خیر غواړي بل ته به لاس نیسي نو د هغې نه ښه دا چې د خپل ټول سامان د الله په لاره کې نه ورکړه ستې د بچو له پرېږدي د هغې خو یقین و د هغې عقیده وه الله تبارک وتعالی به ورله اخ شانتې بندوبست کو نو دا د صحابه کرامو په دین کې د یو بل سره سیالي وه چې یو صحابي وي زه به د ده نه نوم ګټم بل وي زه به نوم ګټم د هغې د یو بل سره په دین کې سیالي وه زمونږ د یو بل سره سیالي ده خو په دنیا کې ښه د ګاډۍ اخیستی دی زه به هم ګاډۍ اخلم خد بنگله جوړ کړه زبم بنگله جوړوما خد پلان کې زی 2 روپے وګټلې زما د ابم دومره ګټي کو حلالي وي کو حرامي وي گاډه په حلال اغسته کو په حرام اغسته دي کوري په حلال جوړ کړه کو په حرام جوړ کړه دي خو بس زبم جوړوما دې ته نه ګوري چې دا پیسې حلال دي کو حرام دي زمون سیالي د یو بل سره په دنیا کې دا په پیسو کې دا اگر چې هغه حرام ولي نه وي د صحابه کرامو سیالي د یو بل سره په دین کې وا او دا د مسلمان شان هم دی چې دی به یو بل سره سیالي په دین کې کوي دیو جنا یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام له غریب صحابه کرام راغلو د الله پاک پیغمبره زمون نه مالدار صحابه کرام مخ کې شو په نیکو کې هغه زمون نه مخ کې شو زکه چې مونږ منځونه کوو هغه منځونه کوي مونږ روزي نیسو هغه روزي نیسي مونږ ذکر کوو هغه ذکر کوي خدای الله پاک پیغمبر هغه خیراتونه کوي مونږ خیرات نشو کولای هغه صدقې ورکوي مونږ صدقې نشو ورکولای ځکه هغه مالدار دی مونږ غریبانان یو ناغه زمونږ په نیکو کې مخ کې لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی زه درته یو عمل خیم تاسو به د مالدارو نه مخ کې شئ غریب صحابه کرامو ته فرمایل وی کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی د هر فرض مانځنه ورستو 3 پیری سبحان الله 3 پیری الحمدلله او 4 پیری الله اکبر وایي دا د هر فرض مانځنه کوي د دې دومره ثواب دی چې دومره ثواب د مالدارانو د صدقو نشته دی تاسو راغی نه مخ کې شئ یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د کېدو په ټیم کې دا وایي چې کله کېږي 3 پیری سبحان الله 3 پیری الحمدلله او 4 پیری الله اکبر وایي نو غریب صحابه کرام خوشاله شو وی زمونږ د مالدارانو نه بوس مخ کې شو غریب صحابه کرامو د هر مانځنه ورسره دا وظیفه شروع کړه دا ذکر شروع کړو مالدار صحابه کرام په خبر شو وی هغه دا موږ نشو کولای سو چې تاسو یې کوی چې موږ به هم کو کنه نو مالدار صحابه کرام هم دا ذکر شروع کو هغه هم دا شروع کو نا غریب صحابه کرام بیا لړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره وی دا الله پاک پیغمبر خو زمون سره یو شان بیا زمون نه مخ کې شو زکه چې دا کم ذکر مونږ کو دا خو غیم شروع کو نو هغه خو صدقې ورکي زکاتونه ورکي خیراتونه کوي نو دا غي ثواب خو بیا جدا ده خو بیا زمونږ نه مخ کې لاړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې کې مونږ وسنه شو ویلې ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا خو د الله فضل دی نه وي ته ورکړي نو اوس په کې زه وامه اوس به کې زه وامه دا خو الله غي له مالداري ورکړي دا خو د الله فضل دی نو چې دا غي له ورکړي دی نو د صحابه کرامو د یو بل سره سیالي د په دین کارونه کې وا پنیکو کې وا دا ذکر می درته خو دا ذکر تاسو کوی هر مانځ پسې ورستو 3 پیری سبحان الله 3 پیری الحمدلله 4 پیری الله اکبر دا سو تسبیحات شو سل تسبیحات شو کنه دا سل تسبیحات شو او منځونه په ورځ کې سودی 500 نو دا تسبیحات د ورځې سو زل شو 500 نو 500 او الله تبارک وتعالى د یوې نیکی بدله پسو ور کوي په لس باندې الله تبارک وتعالى یو نیکی بدله د مسلمان په لسو باندې نو چې 500 له 500 له په لسو کې ضرب ورکې نو سوتی نه جوړیږي 15000 کنه 15000 ته نه جوړیږي نو د ورځې 15000 تسبیحات چې په هر مانځ پسې ته دا وایي د دې وجه نزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله دا تسبیحات تاسو د هر مانځ ورستو کوي نو دا 15000 تسبیحات شو نو پتا سو کې دا څه سوچتره چې 15000 ګناونه د ورځې وکي
15 ګناه څوک کولی شي نشي کولی نو هر مانځه پسې دا تسبیحات وایي دا 15,000 نیکۍ دي نو 15,000 ګناه خو یو انسان نشي کولی نو نیکۍ دي په ګناهونو باندې څه شولې زیاتې شوې چې هر مانځه پسې وروستو دا تسبیحات وایي نو پکار دا چې هر فرض مانځه پسې مونږ دا تسبیحات وایو د اوده کېدو په ټایم کې هم وایو نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ابوبکر را بیا دلته مخ شو نو ما وی چې د ابوبکر مقابله ګرانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زبرګ میاشوا 5 تاریخ او تبوک په طرف باندې روان شو او 10,000 لښکر ورسره ده په دې کې صحابه کرام رالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل پیدا الله پاک پیغمبر مونږ له سوړلې راک چې مونږ در سره jihad لاو شو غریب صحابه کرام مونږ لم سه اسونه او خان سخر پکار دي چې مونږ په سوار شو استاد سره مرګ شو غزال لاړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما سره خو څه شي نشته چې زتا تاسو له درکمه هغه صحابه کرام د هغه ځای نه په جړه باندې روان شو جړلې چې موږ د نبی رسول سلام نه پاتې کیږو نبی رسول سلام غزال روان دي الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون دسترګونه وښ کې بيدې واپس روانو جړلې چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د غزا نه پاتې کیږو ټول مسلمانان غزا لاړو مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو ضعیفان بوډاګان پاتې شو یا معذور پاتې شو یا خزي پاتې شو یا منافقین پاتې شو یا د غریب صحابه کرام پاتې شو غریب صحابه کرام او نبی رسول الله سلام چې کله روانې دو نو علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ته پاتې شه ته به د کورونو خیال ساتي ته بس ساتي د کورونو خیال ساتي خپل نائب وګرځوي ته پاتې شته موږ سره مزه چې نبی رسول الله والسلام روانې دو علي رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل دا الله پاک پیغمبر ته ما د خزو د بچو سره پریدي ته په مدینه کې ما د زنانو سره پریدي او د ماشومان سره پریدي په خپل رانځي علي رضی الله تعالی خفه شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی اے علي خو خدینه دا چې ته زما د پاره داسې شي لکه څنګه چې هارون د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره وو څنګه چې هارون د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره نو خو خدینه ته چې داسې ته زما د پاره شي خو زمانه ورسته بل پیغمبر راتلونکي نشته دی په دې باندې علي رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خوشاله شو علي رضی الله تعالی عنہ پاتې شو او نبی رسول الله د صحابه کرام سره روان شو چې کله روان شو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا یو مشر صحابي دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دیو چې نبی رسول الله سلام روان شو زما سره خو ډیر ټاپه ټیپه و کمزور و ما وی چیرې دا خو د دومره د اوږد سفر نه ده خو د 2 ورځې بوله لږ خوراک ورکړم دا به لکه سربشي لږ طاقت به پکې راشي بیا په نبي رسول الله وسلام پسې روان شم زه پاتې شوم چې پاتې شوم وی ګیاګانې مې راوړي خوراکونه مې راوړه اوښې ته مې اچول یو 2 ورځې تېرې شوې خو په اوښه کې هېڅ فرق رانغی اوس فرق پکې رانغی ما چیرې دا خو نه سربېږي اوښه مې پرېښوده پیدل روان شوم په نبي علیه صلات وسلام پسې منډه 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 وي حتی تر دې پورې چې په یو ځای کې مې نبي علیه السلام او صحابه کرام ورسول چې مې رسول نبی علیه صلات وسلام چې زه ولیدم ډېر زیات خوشحاله شو ابو ذر ته څنګه رالې د الله پاک پیغمبر پیدل رالم پیدل دې موږ ته ځان راورساو او نبی علیه السلام موسکی شو چې ابو ذر موږ پسې یوازې رالې موږ پسې یوازې رالې خو د دنیا نه بم یوازې زی ګورې یو اورا ما پسې یوازې رالې او د دنیا نه بم یوازې زی او د الله تبارک وتعالى ته به هم یوازې پاسي اجدار راته وویل بهرحال بیا دغه شانتې وشوله هم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی په سفر باندې روانو ربزه مقام ورته وی هلته کې بیمار شو هلته کې وفات شو هېڅوک نو بلکل یوازې وفات شو حتی در دې پورې دومره هم څوک نو چې کفن دفن یې کړی وی بیا څه ټایم بعد عثمان غنی رضی الله تعالی راغی چې ویلیدو نو بیا یې جنازه وکړه هلته یې دفن کو هلته یې دفن کو نو وفات شي هم دقې شانتې یوازې بیا بلکل زه سره د هغې ځای نه ملګری شوم روان شوم ویتلو په لاره باندې بیا هغه د سمودیانو کندرات رالو
سمودیانو کندرات رالو چې الته څنګه ورسېدل نبی علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک کته کو د الله تبارک وتعالى ذکر شروع کو استغفار شروع کو صحابه کرام ته فرمایل وې د دې ځای په منډه باندې تیرېږي دې ځای په منډه باندې تیرېږي او دې ځای کې به وبم ګورې نس کوي دا فرمایل نبی علیه الصلاۃ والسلام او په انتهایی عجز باندې روان دي سر ښکته نیولې وې ځکه دا هغه مقام دی چې دلته د الله عذاب راغلی دی دا هغه مقام دی چې دلته نافرمانه خلق الله د دنیا نه پناه کړی دی په عاجزۍ سره روان دی نبی علیه السلام استغفار وایي سر یې ټیټ نیولی صحابه کرامو ته فرمایي زر د دې ځای نه وځئ ځکه په دې باندې اوس هم د الله غضب او غصه ده په دې ځای زر تیرېږئ خو ډېره لویه مجموعه 10,000 کسانو نو د نبی علیه السلام اواز هر چا وانه اورېدو وایي دلته به اوبه موبه هم نسکئ اوبه به نسکئ نو د اواز خو ټولو کسانو وانه اورېدو بعضې کسانو د هغې نه لږې اوبه موسکلي بعضو پکې اوړه واغږل اوړه یې تیزان له تیار کړو ډوډو موړو دپاره اوړه یې په هغې اوبو باندې واغږل بیا چې نبي علیه صلات وسلام خبر شو وایي د الله پاکه پیغمبر بعضې کسانو ته اوړه غږلي په هغې اوبو باندې نبي علیه السلام وفرمایل دغه ډوډۍ مې استعمالوي دا اوښانو له ورکئ دا اوښانو له ورکئ په دې ځای باندې زر تېرېږئ اوس هم علما لیکي چې په کم مقام باندې عذاب راغلی د الله نافرمان خلک پکې تېر شوی دغلته مه ورځه دغلته مه ورځه الله دې زموږ په حال رحم وکړي مونږ وایو دا کندرات دي دا آثار قدیمه دي چکر له وله لاړ شي هلته کې د الله نافرمانۍ کوي هلته داسې ښځې ګرځي چې په نیمو جامو کې ګرځي هلته مونږ د سیل ځای رخ کړی مونږ د چکر ځای رخ کړی دې ته نه ګورو چې دا کندرات د چا نه پاتې شوي دي دا ولې پاتې شوي دي دا هغه خلکو چې د الله نافرمان او د الله عذاب پرې راغلی دی هلته کې لاړ شه د الله نه ویریږه عبرت حاصل کا دا نافرمان خلکو الله ته مخ د ځمکې وزګار کړی دی استغفار ووایه الله ته په جړا شه په دغې ځای کې مونږ ته د سیل او د چکر ځای رخ کړی داسې ده که نه ده بلکې حکومت پې ټیکس مقرر کړی چې زی ورته نه په دروازه کې پیسې واخلي وي دومره پیسې راکړه لاړ شه ځان له پکې پټوان مټوان وباسه وګرځه وګرځه چکر وخه چکر نه عبرت حاصل کړه لاړ شه دا د عبرت حاصلولو ځای دی نو داسې ځای ته به چکر له نه ځي کو ځي نو عبرت له ورشه په منډه ترې وځه بیا ایسارېږه پکې مه نو د سمودیانو په هغې ځایونو باندې نبي علیه صلات وسلام ورغی چې لږ مخکې لاړو صحابه کرامو ته وفرمایل وایي د الله پاکه پیغمبره تږي شوي یو څاروي هم تږي شوي دي اوبه نشته د څه وکړو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی دلته کې یوه چینه ده خو هغې چینې ته چې ورسئ اوبه به ترې نسکئ اوبه به ترې نسکئ وی صحیح ده هغې چینې له چې ورسېدل صحابه کرام وکتل بیا کې اوبه شته دی نه نو هغې نه خو داسې یو ساس کې غونته روزي اوبه پکې شته نه د الله پاکه پیغمبر ته وفرمایل چې اوبه ترې مسکه په هغې کې اوبه شته دی نه مونږ ترې څه وڅکو نبي علیه صلات وسلام وفرمایل دغه لږې اوبه ترې ماله راوړئ دغه معمولي اوبه ترې ماله راوړئ وی ټیک ده بس صحابه کرامو ته په لوښي کې لږې غونته اوبه راواغستې او هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام له راوړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام راوړي نبی علیه السلام په خپل لاړې مبارکې تو کړې هغه وبو کې ویلال شه دا وبو واپس په دې چینه کې توې کړي واپس په دې چینه کې واړوي صحابه کرام هغه وبو واغستې واپس په دې چینه کې واړولې نبی علیه السلام لږ صبر وکړي لږ صبر چې لږ صبر وکړو چینه داسې روانه شو داسې روانه د وبو لختې چې بهیږي داسې روانه شو نبی علیه السلام فرمایل په خپل ته وبس کې خپل ساروي په وبکای الته کې خوا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای زما صحابي یو وخت براشي چې د دې چینی نه بدلته دا ټول علاقه شنی دلته بلوغ لولي باغات جوړ شي او صحابه کرام فرمای موږ په خپل سترګو ولیدل چې هغه علاقه کې بیا باغات جوړ شو هغه چینی د وجنه بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک مقام ته ورسېدو الته پړاو واچو خو مقابله لا هرقل بادشاہ رانغه ځکه هرقل بادشاہ بیا خبر شو چې دا خبر دروغ دی چې مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی دا دروغ دی نو هغه بیا رانغه وی د پیغمبر سره مقابله نه کیږي هغه دغه ځنه واپس تختیدل واپس تلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انت شل ورځې تیر کړي مقابله له سوکرانو نبی علیہ السلام فرمایل چې دوی نه راځي نو موږ پسې نه ورځو پرې دوی موږ رالو خو پیدا سو شولا فائدہ دا وشوه چې الته کې غیر چاپیر چې کم قبایل فاتح کړو خلق فاتح کړو هغه باندې مسلمانانو یو رو پریوت
د مسلمانانو یو یاره پې پرېوته چې دا خو ډېر زورور دي د زمانې هغه سوپر طاقت چې ځان ته وایي روم په هغې پسې راغلي دي او هغه ته نه وتښتېدل هغې ته وتښتېدل نو هغه خلک چې هغه ټول مسلمانان شو ډېر چابېره چې کوم قبایلو ډېر خلک مسلمانان شو او نبی علیه الصلاة والسلام د هغې ځای نه واپس راغی مدینې منورې ته چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته که نه نو د نبی علیه الصلاة والسلام سره تمام مخلصین مؤمنان تلي وو خو په مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو منافقین پاتې شو یا معذورین پاتې شو یا ښځې او ماشومان پاتې شو خو په دې کې درې صحیح مؤمنان هم پاتې شو د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروستو درې صحیح مسلمانان هم پاتې شو دا غزوه تبوک ته نه وتلي په هغې کې یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دویم مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه او دریم هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه دا صحیح مسلمانانو خو دین د نبی علیه الصلاة والسلام سره نه وتلي پاتې شوتې دا مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي چې دی دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی فرمایي په دې ورځو کې د ټول نه مالدار زم په دغه ورځو کې د ټول نه مالدار زه په دغه ورځو کې وم او ما ځان له دوه وښې هم ساتلې وې او ښې سمې مې سر بې کړې وې ما چې نبي علیه الصلاة والسلام غزا له ځي که نه زه به ورسره په دې وښو باندې ځم نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړ زه چې ځو غزا له ما چې زما سره ښې سربي وښې موجود دي دوی به ځي زه پسې سبا وځم لاندې به یې کړم سبا شو بیا وی ناراستیا را باندې راله ما چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم بل ورځ شو ما چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم دویمه درېیمه ورځ شوه چې خبرېدم نبي علیه السلام را دومره لرې تله چې بیا پسې زما تله ممکن نه ناراستیا پاتې کړم ناراستیا د وجې نه او دا یو صحابي خو د دې وجې نه پاتې شوی و چې د په دغه ورځ ډېر خپلوان راغلي وو ټول خپلوان یې په دغه ورځو کې راغلي وو نو چې د خپلوانو ته وکتل د هغوی سره مصروفه شو زه ډېرې غذاګانې مې د نبي علیه الصلاة والسلام سره کړي دا رشته دار اوس راغلي دي دې لږ پاتې شم لاړ به نه شم نو او دا یو صحابي چې د ده غټ باغ و یاره دا باغ مې پخ شوی دی کجوري دي دا خو لوی سفر دی چې واپس راځم دا به مرغو خرابي کړي دا کجوري ټولې دا به ورته اوي شوي وي نو هرې غذا له تلې مه خو زه په دې کې به لاړ نه شم د دې وجې نه پاتې شو دا کعب بن مالک رضی الله تعالی فرمایي یو ځل راووتم مدینه منوره کې ډېر چاپېره ګرځم ګورم نو یا مې نظر په ښځو لګي نو چې ځان ته مې وکتل ما چې زه خو ښځه نه یم یا مې په معذورینو نظر لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو معذور هم نه یم یا مې نظر لګي په بوډاګانو لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو بوډا هم نه یم یا مې نظر په غریبو صحابه کرامو ګوري چې سورلي ورسره نه و چې غزا له تللی دی نو زما سره خو دوه اوښې ولاړې دي بې انتهایي خفه شوم چې دا رانه څه وشو دا رانه څه شوي دي نبی علیه الصلاة والسلام چې د غزا نه واپس راغی مسجد نبوي کې کېناست چې کېناستو منافقین راځي بانې کوي یو سوی بل سوی بانه کوي نبی علیه الصلاة والسلام خو پېژندل چې دا منافقین دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ښه ټیک ته صحیح ده ځه یو منافق پکې راغی وی د الله پاک پیغمبر زه ځکه پاتې شوی یم چې تا ته پته راځه لږ د ښځو شوقي یم او د روم ښځې چې دغه ډېرې ښایسته دي ښکلې ښځې دي نو ما ویل هلته به بله فتنه کې به اخته شم ته دغې وجې نه یم تللی نبي علیه السلام ورته ویل ښه ښځه ټیک ده ځه دا کعب بن مالک رضی الله تعالی فرمایي زه د جومات په ګوټ کې داسې ناست وم ځان له مې سوچ کو چې یاره نبي علیه الصلاة والسلام ته دروغ وامه جو خلاص به شم مرګر راته مو ویل چې نبی رسول الله صلی ته دروغ وایا خلاص بشي بیا مې سوچ کو چې نبی رسول الله صلی ته دروغ واما چې یا بیمار یا بل څه نو د نبی اسلام خو به پوری باسم خبره به تو کما ټیک شو زما ځان خلاص کما خو کو الله تبارک وتعالى ورته وجه دا کعب بن مالک دروغ ویني بیا زما نبی اسلام ته دروغ واما نبی اسلام به دوکه کما خو کو الله ورته وجه کعب بن مالک دروغ ویني بیا بس کیږي کنه ځان سره مې کرل ریبل کول ما چې را رښتیا وامه دا سي پاسې د نبی علیه الصلاة والسلام خالق ورلم نبی علیه الصلاة والسلام چې ماته داسې وکتل مسکی شو خو د خفګان مسکا وه بیا رانه مخ داسې واړم ما ورته چې د الله پاکه پیغمبره زما د الله په ذات باندې قسم زه رښتینی مسلمان یم زه صحیح مسلمان یم د الله پاک پیغمبره ما منافق نه حسابوه نبی علیه الصلاة والسلام راته فرمایل چې ستا سره چې هغه دوه اوښې وي اته چې زه په غزا له زما در سره نشته د الله پاک پیغمبر را سره ولاړې دي
ولې نه تلې ما ورته الله پاک پیغمبر د سستیا د وجه نه پاتې شوی هیڅ عذر نه و هیڅ خبره نه وه خو د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوی یم نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې زه ستا معامله زه په الله پرېږدم زه ستا معامله په الله باندې پرېږدم راپاڅېدم د نبي علیه الصلاة والسلام نه خفه یم سخت خفه یم چې بار ته ووتم تپوس مې وکړو چې زما په شانتې کار د بل چا سره هم شوی دی صحابه کرامو راته وفرمیل چې او ستا دوه ملګري نور هم شته هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع هم ستا په شان دي هغې ماسې پاتې شوي دي زړه ته مې لږه تسلي راله ما چې زه خو ډېر زیات کمزور یم خو بدري صحابه کرام دي اخو بدري صحابه کرام دي خیر دی کو زه کمزور یم زړه ته مې لږه تسلي راله وروتم بار ته نبی علیه الصلاة چې تېرې شوې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې د دې دریو صحابه کرامو سره به څوک خبرې نه کوئ هېڅوک په سره خبرې نه کوئ سلام به پې نه اچوئ او که سلام یې در باندې واچو جواب به ولې نه ورکوئ جومات ته رالمه په نبي علیه الصلاة والسلام مې سلام ور واچو نبي علیه السلام جواب رانه کړو صحابه کرامو راله جواب رانه کړو داسې کېناستم نبي علیه الصلاة والسلام ته داسې وګورم نو نبي علیه السلام رانه مخ واړئ نبی علیه السلام رانه مخ واړئ چې بیا زه داسې وکېنم نو چې زما بل طرف ته خیال شي نو دا نبي علیه السلام ما ته ګوري زه پر سترګو کې ساتم نو چې زه اخوا ګورم ما ته نبی علیه السلام ګوري خو چې زه نبی علیه السلام ته مخ واړم نو نبی علیه السلام زما نه مخ واړئ په مانځه باندې ودرېدم مانځه کې مې داسې په دې سترګې په دې ګوټ کې نبی علیه السلام ته به کتل نبی علیه السلام به ما ته کتل خو چې پوه به راباندې شوی نبی علیه السلام به رانه مخ واړه سخت خفه ومه بار ته ووتم په صحابه کرامو مې سلام واچو صحابه کرامو راله د سلام جواب رانه کړو ډېر سخت خفه شوم وی د تره زوی مو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه د هغه کره کور ته لاړم ما په ابو قتاده باندې سلام په کور کې ور واچو هغه رالم جواب رانه کړو ما ورته چې ابو قتاده زه مسلمان نه یم زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم یا خاموشه دی ما ته څه نه وایي ما ورته چې ابو قتاده زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم بیا خاموشه دی په درېیم ځل مې ورته وي چې ابو قتاده تا ته وایم د تره زویه تا ته وایم زه د نبي علیه السلام سره مینه نه لرم زه د الله سره مینه نه لرم هغه راته دقه شانتې په جواب کوي چې ما ته څه پته ده چې ته د الله د الله رسول سره مینه لري او که نه لري او چې دا خبره مې واورېده که نه سترګو نه مې اوښکې روانې چې خلکو زما په ایمان هم شک دی اوس خو زما په ایمان کې د خلکو شک پیدا شي چې دا مسلمان دی او که نه دی سهار له بازار ته ووتم په بازار کې ګرځم یو ته ګورم بل ته ګورم چې ما ته به څوک اواز وکړي خو زما سره کم سړی راته ګوري نظر رانه اړوي ځکه نبي علیه السلام حکم کړی چې خبرې ورسره مه کوئ بازار کې روان یم وی هلته کې یو عیسایي و تجارت له راغلی و د نجران عیسایي وی هغه اواز وکړو داسې چا نه تپوس وکړو چې کعب ابن مالک څوک دی وی ته ورته اشاره وکړه دا پورې چې روان دی دا کعب ابن مالک دی ما له خوا راغی په لاس کې راله داسې یو خط راکوي ما ته چې دا څه دي وی چې دا د شام د بادشاه خط ته تا ته رالېږلی دی ما چې د شام بادشاه ما ته خط څه دي پکې چې کور ته لاړم خط مې کولو کو هغه راته خط رالېږلی و په خط کې دا لیکلي چې ای کعب ابن مالکه زه خبر شوی وم چې ستاسو پیغمبر په تاسو ډېر ظلمونه کوي او ستا سره ډېر زیاتې راغستی دی راشه عیشه زموږ دروازې تا ته کولو دي راشه عیشه او زموږ ملک ته راشه چې ته خپل عزت وینې ستاسو بادشاه په تاسو ډېر ظلمونه کوي چې خط مې ولید هغه مې څیرې کړو ورته مې ور واچو او په چغو مې وجړل چې الله زه دې حالت ته راورسېدم چې عیسایانو زما نه تمه پیدا شوه او ناستو مې جړل مې او فکر مې دا کو ما وی چې په دې حالت کې ته مړ شوې که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام به دې جنازې نه راشي او قرآن شي او الله دې نه کي کو چېرته په دې حالت کې نبي علیه الصلاة والسلام وفات شو نو بیا خو به زه مرګه پورې زما سره څوک خبرې ونه کړي هر سړی به وي چې نبي علیه السلام منع کړی و چې د سر خبرې مه کوئ زه به ژوند څنګه تېروم زه به ژوند بیا څنګه تېروم دې کې بیا نبي علیه الصلاة والسلام دا حکم هم وکړو دې دریو صحابه کرامو پسې سوال جواب ولیکه چې د بیبیانو نه جدا شي دوی د بیبیانو نه جدا شي کعب ابن مالک پسې سړی راغی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د بیبي نه جدا شه وی طلاق ورکړه وی نه طلاق مه ورکوه خو نور تعلق ورسره نه ساتي جدا دې شه وی ټیک ده دا نور دو صحابه کرام چې دا بوډاګانو
دوی بوډاګانو د دوی بیبیان راړي نبی علیه الصلاۃ والسلام را دا الله پاک پیغمبر زمونږ خاوندان خو بوډاګان دي که موږ د هغې خدمت پرېږدو د پلار کره طلاق شو خو به مړه شي نو موږ ته اجازت شته چې خدمت وکړو کنه خدمت هم نه کوو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی خدمت یې کوئ خو خبرې ترې به ورسره نه کوئ نور تعلق به ورسره هم نه ساتئ ها بوډاګان دي خدمت یې کوئ کعب ابن مالک وی زما ښځه چې خبر شوی ما ته وي چې زم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اجازت وغواړم چې زه مې د خپل خاوند خدمت کولی شم ما ته وی چې بالکل به نه ځي هغه بوډاګان دي زه ځوان یم زه د پلار کره زما تا ته حاجت نشته دی زه د پلار کره زما ستا تعلق ختم تر څو چې نبی علیه السلام فرمایلی نه او زما خدمت ته ضرورت نشته زه خپل خدمت په خپله کولی شم ښځه مې د پلار کره ولېږله په کور کې بالکل یوازې ناست یم او سحر ټیم او بالکل سحر وختي بره کوټې ته وختم او داسې ناست یم او سوچ کوم چې د الله څه کار دی چې زما توبه قبلوي الله زما ته څه ضرورت دی ضرورت خو زما الله ته دی زه جهاد له نه یم تللی نافرماني مې کړې ده الله ما ته څه ضرورت لري چې زما دعا به قبلوي په دې خفګان کې ناست یم چې زه به دغه شان د دنیا نه ځم مار به نبي اسلام خفه پاتې کېږي دا سوچ مې کو په دې سوچونو کې ناست یم وینا صاحب یو आवाज وکړو یا کعب ابشر یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیر می در باندې زیر می در باندې ځکه چې بالکل سحر وختي و چې په نبی رسول الله د آیاتونه نازل شو وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم دا هغه درې وتنم الله تبارک وتعالى توبه قبول کړ چې په هغه باندې دا پراخ دنیا تنگ شوی و پراخ دنیا په څه شوی و تنگ شوی و 500 ورځې پس د هغه د توبه قبول شو د آیتونه الله تبارک وتعالى نازل کړو نبی رسول الله فرمایل ویلار شه په کعب ابن مالک باندې زیره وکای ویزه په کوټه باندې ناستم جبل سلع ورته ویل شي د هغه طرف نه आवाज وشو आवाज وشو یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیره می در باندې دا आवाज چې نور غیر چا پیره ګورم چې आवाज د خوشحالي دی आवाज د شي دی د خوشحالي دی ویناسم یو صحابي می خو راغې ایماته چې الله ستا توبه قبول کړه الله ستا توبه ځان ته مې وکتل اسرا سره نو دو صادرې را سره وي دواړه مې هغه ته غېږ ته وروشتې چې دا د ستا شوې په زیرې کې دې دا شوې اسرا سره نو دغه دو صادرې مې دواړه هغه ته وي چې دا ستا شوې او خلک چې بچاګانې زیرې وکړي ویل که زیرې ورکړه که نه دا ثابت دي ښه دا زیره ورکول څه دي ثابت دي دا په شریعت کې شته څوک در باندې خوشاله زیره وکي ورکول څه شي نو بکا بي مالک هم زیره وشو ځان ته یو کتل ایس نو خدای خدای صادره وي د ځان نه میراټور کړه دا غیږ ته می وشتي امامته جدا والا ویراله مسجد نبوي ته نبی عليه الصلاه والسلام ناشته صحابه کرام مال یو تنم را پانسیت یو تنم را پانسید وسنګ چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف طلحه ابن عبیده رضی الله تعالی عنہ رامن دکړي ایمان غاړه توکړه په دواړه مخ خپل کلم په جړا شو راته کعب ابن مالک په وی قسم په الله د طلحه ابن عبیده دا احسان به چرته ير نکم ما ته یو تنم आवाज نکاو خو چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف دې مال را پاسېدل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکین استم داسې مخامخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکی شو ما ته وی چې اے کعب ابن مالک هغه ورځ می درته مبارک شه چې مور دې زیګولې داسې د خوشاله ورځ پتا نه دراغلی دغه ورځ دې مبارک شه چې مور زیګولې داسې خوشاله ورځ پتا باندې نه دراغلی ما ورته وی چې د الله پاک پیغمبر الله می توبه قبول کړه خو زه چې پاتې شه مکنه زه چې پاتې شه زره د خپل مال د وجنه پات شم دې سوس کړم د الله پاک پیغمبر زه د خپل ټول مال د الله په لار کې ورکوم نبی رسول الله سلام راته چې کعب ابن مالک ټول مو ورکوا امام ته چې ټیک د الله پاک پیغمبر د خیبر په مال غنیمت کې چې کوم ازمه کراته ملاو شوی دا هغه پرېدم نو ټول مال د الله په نوم باندې صدقه غبل صحابي راغی چې د الله پاک پیغمبر زه د رشتہ دارو د وجنه پاتې شوم زما رشتہ دار په دې ورځ راغلی زه به نن نه بعد د رشتہ دار سره تعلق نه ساتم زه د دوی د وجنه غزانه پاتې شوم نبی رسول الله فرمایلی نه د رشتہ دار سره تعلق ساتي رشتہ دار سره ساتي تعلق غبل صحابي ترای د الله پاک پیغمبر زه پلان کې باغ د وجنه پاتې شوم ما د دې کجوري پخښوي دي دا برانه خرابې شي د الله پاک پیغمبر دغه باغ ما د الله په نوم صدقه کو نبی رسول الله سلام ورته فرمایل اخو ټیک ده خو ستا په خپل خپلوانو کې ډېر غریبانان دي ستا په خپل خپلوانو کې د تر زامن ډېر غریبانان دي دا غي باندې تقسیم کاغي لې ورک
هغه باغ په هغې باندې تقسیم کو. غرض می دا کو چې دا یو غزوه تبوک واقعه راغلی و، په دې کې صحابه کرامو ډېرې قربانۍ ورکړي دي. دغه واقعه پکې د نبی علیه السلام د دریو صحابه کرامو سره راغلی و. الله تبارک وتعالی د هغې توبه قبول کړه. داسې بیانات او واقعات اورېدلو لپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ، घंटे वाला निशान क्लिक करें कि हमेशा द मौलाना हाशिमी से आवाज़ मंद दासी बयानात और वाक़ियात तासु महिला रजी कमेंट्स के सुभानअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उली के अव्वल मुलगर सरये द सवा पनियत मंदी शेयर के वस्सलाम।